د معراج شریف ضرورت سے پیدا شو دا خوار چاہتا پتر چی ان اللہ علی کل شیء قدیر و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ وصلی وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى كل الملائكة منهم المقربون من أهل السماوات والأرضين وعلى عباد الله الصالحين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین کرام، دا قرآن عظیم الشان مختصرہ غند حصہ ماستاس حضور کی تلاوت کا رب ذوالجلال ارشاد فرمائی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ تعالیٰ جل جلالہ دا مومنانو نا دا غوی بدنونا و مالونا پا بیا دا جنت باندی آغستی دی. یعنی بیع و شراء شوی دا، اخستل و خرسول شوی دی. د مومنانو بدنونا و مالونا دا رب ذوالجلال د دوینا پا بیا د جنت باندې اغستی. د دوی بدنونم د اللہ تعالی دی، د دوی مالونم د اللہ تعالی دی. دا غی پا عوض و بدلہ کی دوی لا جنت مقرر کرے. او دارنگی دا رب ذوالجلال دا مومنانو سردا سودا بسمرخ کلی سوداوی. خو کاغا مہربانے تیو گوری نو سڑے حیران شی. ذکا چی منگ خو پا مقام دا نیس کیو نو چی عدم ورتوائی. او اللہ تعالی جل مجدہو
مونږ او تاسو د نیس نه حسکو د عدم نه وجود تراوست نو مونږ خو مملوک یو مخلوق یو هغه مونږ له دا وجود راک اگر چې انسان لږ سوچ او فکر وکړي نو دا وجود ډېر قیمتي دی د سترګو قدر هغه چا نه تپوس وکړي چې د چا سترګې نه وي د ژبې قدر د هغه چا نه تپوس وکړي چې ژبه یې کار نه کوي د لاسونو د قدر د هغه چا نه تپوس وکړي چې د چا لاسونه نه وي او د خپو د قدر هغه چا نه تپوس وکړي چې څوک شلیان دي او خپې کار نه کوي هر یو اندام د ټولې دنیا نه زیات قیمتي دی لہذا دا دومره قیمتي وجود مونږ له هسې راک مونږ نه په دې څه عوض وانغست څه قیمت یې رانه وانغست او بیا په تیره تیره د دنیا مال او دولت یې راله راک نو دا دواړه څیزونه هم د رب ذوالجلال د طرف نه مونږ ته عطا شوي اوس راکړي مغه دي او بیا راته وایي چې دا مال واپس راکړي او جنت رانه واخلي نو دا څومره قیمتي خبره ده چې تا سره څوک یو امانت کی دي چې دا ځان سره که دا ستا په حواله شو دا به بیا مال راکې نو که هغه تا نه هر ټایم غواړي نو ته به یې والا ورکې نو او چې تا ته ووایي چې هغه زما امانت چې ما تا سره یې ښې هغه راکړه او نه دا قیمتي څیز د هغې په بدله کې والا نو دا به څومره ښکلې خبرې چې درکړی مغه وم د هغه او بیا د نه چې واپس اخلي د هغې نه قیمتي څیز درکوي نو دی څومره مهرباني ده نو وجود هم هغه راکړی دی مال هم هغه راکړی دی او چې بیا کله هغه غواړي نو په بدله کې جنت ورکوي جنت چې دی داسې معمولي څیز خو نه دی د هغې هر یو نعمت ځان له یو جدا شان لري داسې نعمتونه دي چې نبی کریم علیه الصلاة والتسلیم فرمای چې هغه نعمتونه د جنت لا عین رأت سترګو هغه لیدلي نه دي ولا اذن سمعت نه غوږونو اورېدلي دي ولا خطر على قلب بشر او نه د کوم انسان په زړه کې د هغې خیال قدر لم تیر شوی دی داسې بېشبها نعمتونه د جنت په حدیث مبارک کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمائی چې موضع صوت فی الجنة خیر من الدنیا وما فیها څومره دی کې چې کوړه یې ښودی شي هغه کوړه چې وهل ور باندې کېږي چابک نو ته چې چابک را چاپېره کې د دغې چابک اندازه والا دا به څومره ځای ونیسي یو ګز ځای هم نه نیسي لیکن چې په جنت کې چاته دومره ځای میلو شي چې په هغې کې صرف چابک یې ښودی شي کوړه یې ښودی شي نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي دا دومره ځای په جنت کې میلاوېدل د دې دنیا او په دنیا کې چې دا څه نعمتونه د هغه ټولو نه افضل او بهتر دي سبحان الله هغه جنت تعالی په بدلې د مال او د بدن کې درکوي بله دا ده چې په حدیث مبارک کې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې زما د امتیانو نه
د ادنا او د کم درجی والو امتی په خپل جنت کې قدم کی دي نو د ورایه به اویا زره باغونه په نظر باندې راشي اویا زره باغونه او د یو باغ نه به بل باغ پورې د اویا زره کالو لار وي نو چې د یو باغ نه بل باغ پورې د اویا زره کالو لار وي نو د اویا زره باغونو په منځ کې به څومره مسافت د دې اندازه انسان نشي لګولی چې د کمې درجې خاوند له دومره جنت ورکوي چې د ورایه اویا زره باغونه په نظر راشي او د یو باغ نه بل باغ پورې د اویا زره کالو لار وي نو چې د اوسط درجې او د اعلی درجې والو له به کم جنت ورکوي سبحان الله دا مې درته دې پورې وي چې هغه بندګانو باندې ډېر مشفق او مهربانه اوس به مونږ خپلې خبرې ته راشو چې میاشت د رجب مبارک ده او د رجب په میاشت کې په 20مه شپه د نبي علیه الصلاۃ والسلام معراج شریف شوی و اوس د معراج شریف ضرورت څه پیدا شو دا خو هر چاته پته چې ان الله علی کل شیء قدیر الله په ټولو ممکناتو باندې قادر دی الله په ټولو ممکناتو باندې قادر دی هغه په خپل کور کې چې نبی علیہ السلام ناس یو خپل دیدار ورکولی شي چې په بیت الله شریف کې ناس یو خپل دیدار ورکولی شي په یو صحرا کې روان یو خپل دیدار ورکولی شي بیت الله شریف او بیت الله شریف نه بیت المقدس ته او بیا اسمانونو ته او بیا لاهوت او ملکوت او جبروت او حجابات کبریا او عرش عظیم او منتہا او دنا فتدلا قاب او قسین او ادنا دی مقامات ته بوزي جنت ته بوزي دوزخ ته بوزي او پلا مکان کې ول خپل دیدار مبارک ورکي اخر د دې بیت الله شریف نه بیت المقدس ته او د غزین اسمانونو ته بیا لا مکان ته د دې ضرورت څه پېښ یو څو وجه کتابونو بیان کړی دي معارج النبوت کې امام واعظ کاشفی رحمه الله د دې وضاحتونه کړی دي الله دې داغه په قبر باندې انوار نازل آمین یو خبره دا غینه دا چې علامہ واعظ کاشفی رحمه الله معارج النبوت کې لیکي چې د معراج شریف ضرورت په دې باندې پیدا شو چې رب ذوالجلال کلا اسمانونه او ځمکې پیدا پاغې کې دا ښکلي نعمتونه پیدا نو اسمان ځمکې ته وی زه د تا نه بهتر یم ځکه چې په ما کې نور دی سپوږمۍ د ستوري ځمکې ورته وی زه د تا نه بهتره یم په ما کې ښکلي غرونه دي پای کې کانونه دي پای کې ښایسته بوټي دي ونې دي ګلونه دي اسمان ورته وی زه د تا نه بهتر یم په ما کې بیت المعمور دی ځمکې ورته وی زه د تا نه بهتره یم ما کې بیت الله شریف اسمان ورته وی زه د تا نه بهتر یم څه وجه ده په ما کې چې دی الله جل جلاله جنت خو دی اوس ځمکه ورته وی الله په ما کې جوماتونه جوړ کړي
او نبی علیہ السلام مبارک فرمائی اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو، کله چې تاسو د جنت په باغچو تیریږي لږ سرن پکې کوئ. دا مساجد ټول جنتونه دي په دنیا کې، د جنت باغچې. اوس اسمان او ځمکې بحث شروع کړی دی، یو نعمت دی بیانوي، بل هغه بیانوي، یو هغه بیانوي، یو دی بیانوي، تر دې پورې چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دنیا ته تشریف راوړه، نو ځمکې ورته وویل اسمان ته چې زه د تا نه بهتره یم، ما کې محبوب علیه السلام دنیا ته تشریف راوړه. نو اسمان د ځمکې په هغه بحث او مباحثه کې پړ راغی. نو اسمان الله ته عرض وکړ الها زه خو ځمکې ته ډېر زیات ملامته شوم، ځکه چې تا خپل محبوب علیه السلام او ټول انبیاء کرام په ځمکه باندې را لېږلي. اوس د دې ځمکې د ملامتیا نه معامله خلاص کا، یو ځل خو دا محبوب برم راواله، دا محبوب برم راواله چې زما په دې سینه باندې خپل قدم مبارک کیدي چې ما ته سعادت ملو شي. نو الله رب الجلال محبوب علیہ السلام مبارک د بیت الله شریف نه بیت المقدس ته دا غزینه اسمانونو ته بوت. د اسمانونو د پاسه هغه خپل قدمونه مبارک ولګول چې پاک قدمونو کې سپلای مبارک وي او پاغې د مکی معظمې ګردونه لګېدلي. اور نو یو ضرورت د معراج شریف داو چې دا خواهش د اسمانو چې الہ العالمین یو ځل خو یې بره راوله. او حقیقت کې به زه تاسو ته دا ویم